توبه باندې الله ډېر خوشحالېږي او چې مونږ الله ته رجوع کړو مونږ الله ته توبه وویسته مونږ توبه نه باسو مونږ مستی کوو په دې کې بیا خلک بعضې د کورونا پورې ټوکې کوي او ټقالې کوي لطیفې جوړوي دې پورې خنداګانې کوي دې پورې او خندا وکړي او لطیفه جوړه کړي الله قهر نورم په جوش کې راځي او چې توبه دې وویستله نو الله پاک ډېر مهربانه دی رب العالمین فرمائی حدیث قدسی دے نبی علیہ السلام فرمائی چې الله فرمائی اے بندگانو کستا گناہ دا دے اسمان دے غاڑو تو رسیگی ستا گناہ دا اسمان دے غاڑو تو رسیگی لو بلغت ذنوبک عنا دا اللہ اسمان دے غاڑو تو رسیگی او شرک دی نہیں کڑے شرک دی نہیں کڑے معافی دی وقتا ټول در تبخم اس پروا میں نشتا نه د چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم نه چا نه یریږم نه د چا نه شرمېږم ته درته ټول هر څه بخم خو بنده لږ خو ماته سر ښکته که بنده لږ خو یو پوټې وګوره چې دا عذاب په ما ولې را روان دی دا ازمایش په ما ولې دی دا تکلیف په ما ولې دی خو ما الله خفه کړی دی که قسم په خدای الله د مور نه په بچي ډېر مهربانه دی مور په بچي دومره مهربانه نه ده څومره چې الله پاک په خپلو بندګانو مهربانه دی نو بیا هم چې بنده مور زوی سرکشه شي نو پلار ټوپک راولي ډستی وباسي چې زوی سرکشه شي نو جیل دی ورکي او حکومت ته وایي خېوړه به دا سرکشه دی چې سرکشه شي د کور یې وباسي جایداد نه محروم کړي د ما په مخ مه لګه زما په قب ما مرګ نه پس به زما مخ ته هم نه ګورې جایداد نه یې وباسي کور نه یې وباسي چې سرکشه بچي وي چې سرکشه نی سرکشي نو بیا پلار ګزاره کوي ورسره سرکشه چې نه پلار گزاره کوي نه مور گزاره کوي چې بنده سرکشه شو بیا رب العالمین هم گزاره نه کوي دا سرکشي ده چې ګناه کوم معافي نه غواړم دا سرکشي ده چې ګناه کوم او معافي نه غواړم ګناه کوم او چې خدای مې راونیسي نو زه بیا د الله پاک نه معافي نه غواړم نورې ورپورې ټوکې او خنداګانې کوم دي ته سرکشي وي توبه به وباسو په توبه به الله دا بیماریم ختمی دا کورونا هم ختمی دا راوستی خدای دا او لرکی به رب العالمین زمارونو نن ټوله دنیا جام ده ګورې د خدای عذاب ته نه امریکا اوس ټینګېدی شي نه لندن ټینګېدی شي نه فرانس ټینګېدی شي نه اټلي ټینګېدی شي او نه نور ملکونه ټینګېدی شي نن ستا دې حد ته بادشاهان رسېدلي دي بادشاهان چې موږ سره لاس مه میلاوه ہے کوټو کې کښېنئ نن بادشاهان دې ته ورسېدل وزیران او گورنران دې ته ورسېدل چې دفترو ته هم راځئ خپلو کورو چوټي شوه چوټي سکول ته هم مه ځئ چوټي شوه ګاډي هم بند کړئ پلین کوچ کې هم مه ګرځئ بس کې هم مه ګرځئ مهرباني وکړئ کور کښېنئ کور ته به ډوډۍ درځي خو بار مه روځئ دا د خدای قهر یره ده که نه ده الله غصې ته څوک نشي ټینګېدی دې نه مه یارېږه باره او زما کور خو په غر د سیلاب نه بچې یم دې سیلاب سره څه کوي او زه خو به سپری به وکړم او د ماشو نه بچ شم د ډینګي نه به زه بچ شم څادر به واچوم دې سره څه کوي خدای دې دې نه زیاتوي دې نه بل قهر راغی هغې سره به بیا څه کوو داسې قهر د خدای راغلی دی چې نن دې مړې چې وشي په دې کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي پلاسټک کې د لبن کې لمبولو ته هم دته نه پرېږدي جنازې ته دې هم نه پرېږدي جنازې ته مجت نشته امام بال ته ولاړي مقتدي به یول ته بل بال ته ولاړي او کنده کې خښ کي داسې لکه د مردارې په شان زمارونو الله ته رجوع کړي الله د مسلمان په توبه ډېر زیات خوشحالېږي بخاري شریف کې حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو سړی چې په یو اس باندې سوري او په دې اس د ټول خوردونوش خوراک سامان اوبه هر څه پراته او دی یو صحرا ته لاړ دی ستړی شو د اس د کوز شو د خوراک سامان اوبه هر څه په اس پراته دي چې دی کله ستړی شو او د اس نه کوز شو نو دی له خوب ورغی وده شو چې دی راپاڅېده نو اس یې نو اوه خدای اس نشته اوس به څه کوم زه خو د دې بیابان نه وتی هم نشم دا خو ډېر اوږد بیابان دی دې کې خو زمري شته دې کې خو ماران شته خماران شته دې کې خو هر قسمه شرمخان شته اوس به څه کېږي دې غریب اس پسې منډې وایي اس پیدا نه شي نه اوبه شته اوبه په اس ولاړ نه خوراک شته خوراک په اس ولاړ دې د جن نه مایوسه شو
ستړی شو، وږی شو، تږی شو، جون نه مایوسه شو او منډې ووالې خو اس پیدا نه شو. دی راغی خپل ځای له او په دې سوچ کې دی چې مرم خو هسې مرم، راشه دی خپل ځای کې به سملم که په دې خوب کې چېرته سا رانه ووته. خو چې دی څنګه په دې خپل ځای له راغی او سمله اوده شو او ناګانه سترګې وغړولې، اس ورته خوا کې ولاړ. د اس زر د واګې نه ونیوه او چې ویې کتل همعقله د خوراک او سامان پې پروت دی. جون ورته میلو شو، جون خوراک میلو شو، اوبه میلو شو، اس میلو شو. دی دومره خوشحاله چې د خوشحالۍ نه دی وي اللهم انت عبدي وانا ربک، الله ته مې بندی زه دې رب یم. نه په غلطۍ نه خولې نه ووتل، د خوشحالۍ نه، د خوشحالۍ نه که داسې په غلطۍ وځي سړی پې نه کافر کېږي. دومره خوشحاله دی چې وي الله ته مې بندی زه دې رب، مطلب دا ته مې رب زه دې بندی یم او په ما مهربانه شوې. وی دا سړی په دې اس موندو چې څومره خوشحاله دی، الله د مسلمان په توبه د دې سړي نه زیات خوشحالېږي. الله لیکن مونږ توبه نه وباسو، مونږ هسې د قصده توبې وباسو. توبه 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 دا د قصده توبې دي. توبه دې ته وایي چې زه به دا ګناه مې نه وې کړې ستومانتیا، الندم توبتون، دا مې نه وې کړې څه خبه. یو دویم آینده له به قصد کوم چې دا ګناه به نه کوم، او دریم دا به سوچ کومه چې الله دا په دې ګناه خو ته نیول کې، خدای ما ونه نیسي په دې ګناه باندې. درې خبرې: سبحه در کف، توبه بر لب، دل پر از ذوقی گناه، معصیت را خندمه آیت به استغفار ما. ډېر خلک لاس کې تسبیح او په خولې توبه توبه او لکه هماغه ګناه پرتی. شیطان وي زه ښه مې غرق کړی، ښه مې برباد کړی، ښه مې غرق کړی او ښه مې برباد کړی. نو زما وروڼو توبه به وباسو، خو په سچه توبه به وباسو. الله بل لار زموږ نشته، مونږ څوک الله سره د الله عذاب سره هېڅ هم نشي کولی، هېڅ هم موږ نشو کولی. مونږ به توبه وباسو رب العالمین ته، په سچه به رب العالمین ته توبه وباسو چې الله پاک دا چې څه دي دا به زموږ د ګناه د وجې نه وي، الله مونږ په دې معاف کړي او خدای ته توبه به وباسي. الله په توبه بیا خوشحالېږي. زموږ د علماو لیکلي دي یو سړی ګناهګار و د مکې شریفې نه ګیر چاپېره طواف کړو د بیت الله نه په مکه کې. د طواف کې دا لبیک خو چې سړی شروع کړي نو چې کله بیت الله مونږ په امام صاحب په مذهب حجر اسود ته ورسېږي لبیک بند شي. دا خو هغه لبیک دی چې د حرم سره یې څوک شروع کړي. هسې د ذکر په بنیاد که سړی طواف کوي او دی پکې لبیک وایي نو څه منع نه دی. د ذکر په هغه لبیک نه، د ذکر په لبیک اللهم لبیک، خدای د تا ته حاضر یم. نو دا سړی لګیا دی طواف کې. خلک بعضې وخت کې په الله ته په چوک کې راشي نو په زور هم الفاظ د خولې نه وباسي د وی لبیک. یو نیک بزرګ سړی دی او سره خوا کې روان دی چې د به وی لبیک، د بره نه به اواز راغی لا لبیک لا لبیک، دا نه قبلېږي. نو دې بزرګ تپوس وکړو د دې سړي نه، وی ته دا اواز اورې چې تا ته کېږي؟ وی یو تا خو چې زه په هغه زمانه کې دومره رش نو دا اورم. وی دا د کله نه چې کله نه چغه هم د لبیک وی لا لبیک. نو دی ورته وی بیا سله دا لبیک وی چې نه قبلېږي نو خواري سله کې کلاو څه دپاره کې بیا کې نه پاره هم درته صفا اعلان راځي چې نه قبلېږي. او ورته وایي سړی وی ما خو ګناه کړی دی، ډېر لوی ګناهګار یم او د خدای دې کور له راغلی یم او زه ورته لبیک ویم. نو دلته خو واقعي نه قبلېږي ځکه ما ته اواز راغلی چې نه قبلوم. نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم، هلته ورته لبیک چغې ووایم. ما ته خو دا در معلوم و دلته رالم، دا بیت الله د خدای کور دی، دا در معلوم و دلته رالم چغې ورته وایم. دلته یې نه قبلېږي، بل وښایه بل خوا ځمه پرېږدم نه، زه به دقه چغه وایم چې لبیک لبیک، الله تا ته حاضر تا ته حاضر تا ته حاضر. چې دا ټکې ووې نو د بره نه چې بیا دې نه پس د وی لبیک نو بره نه به ورسره فرشتې اواز کو لبیک لبیک. ګوره بنیادي څه دقه دی. توبې مقصد دا دی چې لکه عاجزي راوله، خدای معاف کې که نه معاف کې، زه به تا ته سجده لګوم. الله بخې که نه بخې، زه تا نه معافي به غواړم. الله که شړۍ ستا د در نه نظم